حرم شریف کې عمره مې کوله. کله چې د صفا په دې غونډۍ باندې ودرېدم یو سړي را باندې را منډه کړه. خبرې فارسۍ کې کولې خو دومره سره نږدې کولې چې زه پې نه پوهېدم. نو زه یې د لاس نه ونیولم، زه خو ډارېدم او دا ملګري م را باندې وډار شو. بیګا چې حاجي صاحب را سره و دا م را سره. نو ما ته وی تا سره مې کار دی او داسې غاړې ته شم چې په چاړه مې ونه وی دا نوره ډله مې خراب نه کړي. بیا مې چې زه حرم شریف دی او د دې مرګ نه خو بهترین به چېرته پیدا شي ورسره داسې یو ځای شو. د افغانستان متعلق یې راته خبرې وکړې چې د افغانانو ډېر بدحال دی او ډېر مشکلات دي او تم دعا وکړه د حرم شریف کې او ما هم دعا کړې ده. ما ورته وی افغانانو سره به ګورو، ما ته دعا وکړه چې ځان په الله وبخو نو ټول کارونه به کېږي. ما ته وی چې ستا کار شوی دی ته بس بېغمه شه. خو سړی چې لږ رانه لږ اخوا شول ته ګڼم ډېره یې خیر ته بس ورک شو رانه. بیا مې وکتو پیدا مې نه کړو. بله ورځ بیا عمرې ته راغلی مروه کې مې ولیدم، بیا یې رامنډه کړم، بیا را سره خبرې وکړې خو بیا رانه ورک شو. دریم کرت دا د فقیرۍ په جامه کې و. دریم کرت طواف کې ښایسته کالي اغوستي دي ګلدوزي او زبردست کو اسکټ ښایسته قیمتي ساعت او دې مطاف کې رامنډه کړو او زه یې ونیولم. ما ورته دلته خو دعا وکړه که نه او تا به زه چېرته ګورم. نو بیا یې م راته دعا وکړه. دا اوس د هغه نیکانو خلکو او د مور او پلار او د مشایخو د دعا او برکت دی چې الله تعالی مو ډېر ښه ساتي. الحمدلله الله نه ډېر راضي.